جامع ابن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة قال مغيرة ابن شعبة زبت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة زبت إني نزلت عليه زيفا ذا النبي صلى الله عليه وسلم سر بالمشم يشبع فأمر بجنب فشويا نو امرك رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو اړخ د شاتو د چيلي ناغروید کړي شو پوخ کړي شو واخذ الشفره او رسول الله صلی الله علیه وسلم شفره چاړه را واغستا سکین فجعل يحز لي بها منه نشورو شو چې کټکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پارا منو د دې شاتنا بها په دې شفره سره چونکه د عربو عام مخکینی عادت هم داسې و چې غیبا اشیاء داسې واړه واړه کول نه بلکې داغه یا به غون پخو یا به داغه یو وړخ پخو او بیا په چاړه سره یو شي سره به داغه نه وخه کټ کولې او به خوړو قال دیوی فجاء بلال راغ بلال فآذنه بالصلاة فآذنه من أعلمه وأخبره آذان ستوي الإعلام بالشيء خبرداري ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم تام بالصلاة دمانزو خبرداري ورکو قال وی فرمایل فالق الشفرتان وی غرزول چاړو چاړې کې خودلام وقال وی فرمایل ما له تربت يداه ما له سدید لرا تربت يداه فخور د ککل شي دواړه لاسونه د ترب شي اي اصابه التراب خور د وتورسي دیکھیں خیره مقصد نوی بلکہ دا عرب دا لوم پا وقت کے دا کلمات ہوئی لکہ دیکھیں لکہ اقرا حلقہ الفاظ رسول اللہ ویلی تا دے مانا لکہ دا یمین اللہ و پشانتی سب مقصد پکی نوی قصد و ارادہ پکی نوی لکه حدیث کی راضی فعلیک بذات الدین تربت یداکا وقام یصلی او پاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منځه کولو حدیث نه دا مسله ثابت شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنه غوښه وخوړله لیکن بیا دوباره اودس نه دی کړی بلکې چاړه خو دی دا ډایرکټ چې بلال سے به خبر ورکړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم مانځه ته درېدلې نو وضو یې نه دا کړی بل دا دی چې ګوره د دې یو بل حدیث سره ظاهرا څه تعارض راځي هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء کله چې د ماسوتن طعام حاضر شي او د منځ قائم شي د منځ اقامت شي نو فبدؤوا بالعشاء تاسو شروع کوئ د ماسختن پر روټه په خوراک باندې نو دلته کې حدیث کې دا دی چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طعام پروت دی او نبی صلی الله علیه وسلم هغه طعام پرې خودو او مانځه ته لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د خپل قول خلاف نه کوي نو بعضو پکې دا ویلی دي چې دا خبره خاص دی بغیر الامام الراتب یو امام دی یو مقتدی دی یو سړی امام دی ناغه ذمہواری ده چې ټیم د مانځه شي هغه د طعام پرېږدي او مانځه ته د حاضر شي خلکو ته د جماعت ورکي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو امام نبی صلی الله علیه وسلم امامت ورکولو نو د امام د پاره بیا دا حکم نشته چې فبدؤوا بالعشاء
دا د غیر امام د پاره دی. دویم دا چې وي دا د صایم د پاره دی. هغه صایم چې هغه ته ولږه رسېدلي او طعام ته ډېر شوقي او وږي وي، لیکن یو سړی داسې دی چې هغه ته طعام حاضر دی لیکن هغه وږي نه دی، طعام ته شوق نه لري او په خپل ځان باندې کنټرول د ده شته دی، ولږی دی پریشانه کوي نه او نه مانځه خشوع کې څه خلل راځي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې طعام پرېښودی دی او مانځه ته تللی دی. نو فابدؤوا بالعشاء دغه ما نو صحیح دا ده چې دا حکم د هغه چا دپاره دی چې هغه طعام ورته حاضري او د ده طعام ته حاجت ډیر وي او د ولږې د وجې نه دی پریشانه کېږي، مانځه کې خشوع راځي، نو دی په خوراک باندې شروع کی، خیر دی که مونځ وروسته شي. حدیث دلیل شو په دې باندې چې مما مست النار باندې وضو نه ماتېږي، د هغې په خوراک باندې. زاد الانباري انباري زیات کړي دي وکان شاربي وفاء دی چې وکان شاربي مغیره وی چې زما مغیره ابن شعبه وی چې زما دا بریتان وفاء مانا ډیرو ګڼو زیاتو، وفاء مانا طویلا تاما کثیرا اوږدو او تامو او ډیرو، او بعضې نقصو کې وکان شاربي وفاء راغلی. فقصه لی علی سواکن نو کم کو دے بریتانو زمان لرام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی سواکن پا مسواک سرام، مسواکی پی کی خودو او دا غی لاندی چی کمون آغی کٹ کر، ذکر شارب آغا دی چی آغا پا شرب کے لگی خوراک سحاک کے لگی. او قال اقصو هو لک علی سواکن یا ادا سے الفاظو ویلے زو کمون دا ستا دا پارا علا سواکن پا مسواک باندے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن اکرمہ عن ابن عباس قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتف اخوڑو دا شات دا اوگی دا دیولو دا غوخا. ثم مسا یدو بمسحن بے مسک لاس پل بمسحن پا یو ٹوٹا باندے دا کپڑی یو ٹوٹا وا کانا تحتہو چی ولاندے دا. ثم قام بیا پاسدو فصولا منزے اکڑو. حدیث کے یو سو مسائل ثابت شو. یو داری چی یو سڑے خوراکو کی نو پاغیو دست نماتیگی غوخ وغیرہ اخری. دویم داری چې بعد الاکل د خوراک نه بعد بغیر د مزمزې نه هم مونځ جایز دی. دریم داری که سړی د خوراک نه بعد لاسو نه وینځي او دا لاس پر رومال وغیرہ سره صفا کی نه هم صحیح ده. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا حمام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انتحشا من کتف. النحش ستوي اخذ اللحم بالازراس په غاښونو سره دا غوښه د اډوکو نه راشو کول او دا ډېر لذیذ په داسې حالت کې چې اډوکي وي او په هغې غوښه وي او هغه سړی په غاښونو باندې راشو کوي. انتحشا من کتفن غاښونو سره راشو کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتف د شات نه د اولی د شات نه د ګډ نه یا د چیلي نه غوښه. ثم صلى ولم يتوضا بے منذ کو وضو یې ونه کړه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته روټۍ نږدې کړه ولحمن او غوښه فاکل نو د هغې نه خوراک وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم. ثم دعا بوضوء فتوضا به بیا د اودس اوبه راوغوښتې
او پاغه باندې وضو کړه ثم صلى الظهر به منځ ماسپهین کو ثم دعا بفضل طعامي به راو وخت زیاتی طعام فاکل هغه وخړو ثم قام بیا پاسدو الى الصلاه منزتا ولم يتوضا وضو یو نکړه دوباره وبه قال حدثنا موسى بن سهل ابو عمران قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. جابر سے وی كان آخر الأمرين آخر د امریننا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا آخر الامرین سو یو امر وضو کولو یو امر وضو نه کولو نو په دې دواړو کې آخر الامرین د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو ترک الوضوء مما غیرت النار پر خودل دودس د هغه سنا چې هغه پخښوي په اور باندې دې باندې اودس کول لازم نه دي چارندام کول لازم نه دي دا حدیث دلیل دی چې کم روایت مخکې تیر شوي د دې په باره کې چې توضؤ تاسو وضو کې ناغه ټول منسوخ دي. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه قال ابن سرح بن ابي كريمه من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن صمامه المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء مصر تمون باندې عبد الله بن حارث راغی دا سوق من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وسمعته ما دا غنوریدو یحدثو چې هغه بیان کو په مسجد مصر په مسجد د مصر کې د مصر په مسجد کې بیان کو قال لقد رأيتني سابع سبعة او سادس ستة وم د وونه یا شپږم د شپږونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دار د یو کور کې په دار د یو رسړی کې ومر بلال تیر شو بلال فنادى بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار مون تیر شو په یو سړی باندې چې کټوي داغه په اور باندې جوشه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وته یا طابت برمتک آیا خدا ستا کټوي معنا په خشوي ده ستا کټوي د خوراک لایق ده نزج ما فی البرما کم تو عام چې پدې کې دي ناغه پوښ شوی دی قال نعم بی ابي انت و امي فتناول منها بزعه رسول الله صلی الله علیه وسلم داغینا داغ کټوي نه یو دغه یو ټوټه یو بوټه را واغشتا فلم يزل يعلقها همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جوی له غیرا خلک اړول راړول حتی حرم بالصلاه تر دې چې تکبیر تحریمه وکړه یعنی مانځه کې داخل شو انا انظر الی رسول الله ته ما قتل باب التشدید فی ذلک باب د بیان د تشدید په دې کې فی لزوم ما مست النار وبه قال حد دې کې تشدید دا دی چې وضو واجب ده مخکې کې دا راغی چې نه وضو لازم نه ده دا احادیث د دې باب چې دا منسوخ دي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص عن الاغر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انزجت النار وضو لازم ده داغه سنا چې په اور باندې پخښوي اتوضؤ مما غيرته النار. دا بل حدیث دی د سعد بن مغیره حدثه انه دخل على ام حبیبه فسقته قدحا دی اوس کول په دبانې یو پیاله من سویق د ستوانو فدعا بماء وبرا وغتي فتمزمز اخلك واچولي فقالت ام حبيبي ورته يا ابن اختي الا تتوضا يا خريه وضوءك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما غيرت النار وقال مما مست النار. او د زهري پر روایت کې راځي یا ابن اخي ایر واره نو د دې احادیثو دغه دا چې دا احادیث منسوخ دي کوم احادیثو کې چې دا راځي چې وضو کې مما غیرت النار نو هغه احادیث منسوخ دي په کوم احادیثو سره چې مخکې تیر شو. حدیث د جابر رضی الله عنه کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما مست النار دغه احادیث ولا ناسخ دي او دا منسوخ دي. بل دا چې دا
دویم دا دی چې دا امر د استحباب د پاره دی امر د استحباب د پاره دی توضؤ امر دا دی چې دا وضو کول مستحب دی او دریم دا دی چې دینه مراد وضو لغوي ده وضو لغوي دا معنی چې سړی خلو او کفین وینځي ځکه خوراک نه بعد لاسونه غوړ شوي لاسونو باندې دا خوراک آثاري خله باندې وي نو خله او لاسونه وینځل دې ته وضو لغوي وي باو فی الوضوء من اللبن باب دې په بیان د اودس کولو کې من اللبن د پيوس کلونا یو سړی شرب د لبنو کې عبد الله ابن عباس فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم شرب لبنا پيوس کل فدعا بماء فتمزمز ګوره دا وضوء لغوي باندې دلیل دا شو او به راو وخت خپل کې وبو واچولې ثم قال به فرمین ان له دسمن یقینا دې د پارا غړواله دې کې غړزي دا باب الرخصت فی ذلک باب بیان د رخصت په دې باره کې چې مطلب سړی په وغیرہ اوس کی او هغه نه بعد مزمزه مونږ کی هغه وضوء لغوي مونږ کی دام جایز ده لکه انس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم شرب لبنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لبن اسکل سیوسکل لبن اسکل فلم يمزمز مزمزه ونکړه ولم يتوضا وضوء ونکړه وصلى قال زید دلني شعبة على هذا الشيخ زید ابن حباب راوی چې هغه د مطیع نه روایت کوي هغه وی دلني شعبه ابن حجاج ما د شعبه ابن حجاج او خودو شعبه ابن حجاج څوک دی د ناقدینو د رجالو نه دی یو غټ ناقد دی سمانا ماته دلالتو کو علی هذا الشيخ ان مطیع ابن راشد راتو خودو نو مانسو دلالت د شعبه زید په مطیع ابن راشد باندې د پاره د دې چې دنه حدیث اخلا دا دلیل په دې خبره باندې چې د شعبه په نسبت باندې ثقه دی مطیع ابن راشد ځکه دی زید ته داسې سړی نه خي چې هغه کمزوري چې شعبه ورته و چې داغه نه حدیث راخلا نو معنی دا دی چې د په نسبت باندې دا ثقه دی ضعیف نه دی حتى make